د اسلام آباد د ترهګرۍ په ضد یو عدالت د الیکشن کمیشن نه بهر د اړیګړي جوړولو په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان عبوري ضمانت خارج کړی دی. عدالت ویلي ځکه چې عمران خان عدالت ته حاضر شوی دی. د چهارشنبه پرواز د ترهګرۍ په ضد عدالت جج راجا جواد عباس د عمران خان د طبي ریپورت په اساس عدالت ته د نه حاضرېدو د استثناء خواست خارج کړي او هغه ته خمنن عدالت ته د وړاندې کېدو حکم کړو. وروسته عدالت د مخکینی وزیر اعظم د عبوري ضمانت د مودې غځولو خواست رد کړی دی. تیر کال د اکتوبر په میاشت کې الیکشن کمیشن د توشخانې په قضیه کې فیصله ورولې و او ویلي و چې عمران خان د توشخانې په اړه خپل بیان کې غلط بیاني کړي او غلط خلفیه بیان یې الیکشن کمیشن ته وړاندې کړو. د یادې فیصلې وروسته تحریک انصاف ګوند غړو د الیکشن کمیشن مخې ته احتجاج کړي او د اړیګړي جوړولو تور پرې لګول شوی او مقدمه پرې جوړه کړې شوی و. د نننی عبوري ضمانت نه وړاندې د اسلام آباد های کورټ د بانکونو په اړوند مقدمو د اورېدنې عدالت د ممنوع فنډینګ قضیه کې خو عمران خان ته خمنن عدالت ته د حاضرېدو حکم کړي او د عمران خان د نه حاضرېدو د استثناء خواست رد کړي وو. تیر کال په 2 اگست د پاکستان الیکشن کمیشن د تحریک انصاف یعنی پی ټی آی ګوند د ممنوع فنډونو په اړه فیصله ورولې او ویلې و چې تحریک انصاف ګوند ممنوع فنډونه ترلاسه کړي او ګوند ته شکاز نوټس ورکړي وو. په فیصله کې ویل شو چې پی ټی آی د سلور درش بهر ملکونو نه فنډونه ترلاسه کړي دي، اته کونټونه یې ښکارا کړي او 14 کونټونه یې پټ کړي دي او په فیصله کې د زیرو ملکونو او کمپنیانو نومونه هم ښودل شوي چې پیسې ترې ترلاسه کړي شوي دي. الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې ویلي وو چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دروغجن سرټیفیکیټ یا اسناد جمع کړي وو. بیا د اکتوبر په میاشت کې مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای د عمران خان او د هغه د ګوند تحریک انصاف د نورو مشرانو په ضد مقدمه درج کړې و چې الیکشن کمیشن ته جعلي خلفنامه جمع کړې و. خو هغه وخت د تحریک انصاف ګوند یو مشر عثمان ډار ویلی وو چې د مذهب د سپکاوي ترهګرۍ توشهاني رستو اوس د ممنوع فنډینګ مقدمه ټول ریاستي نظام د عمران خان په ضد د انتقامي کاروایانو د پاره لګول شوی. مقصد یوازې عمران خان د نظام نه بهر کول دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د اسلام